جمع د میزان د میزان مفرد دی واحد دی او موازین جمع ده نو مطلب به دا شي چې ونضع او مونږ به کېږدو الموازین ګڼې تلې نو دا موازین یې ولې راوړې تله خو یوه ده او که ګڼې تلې دي نو یوه تله ده او که ګڼې تلې دي نو بعضې مفسرین وایي چې دا تلې دا ممکنه ده چې د هر عمل د هر انسان دپاره جدا جدا تله د هر انسان دپاره جدا جدا تله ده تله وي په ورځ د قیامت باندې او یا دا چې د خاص اعمالو دپاره جدا جدا تلي لکه د مونځ دپاره یو تله ده د روژې دپاره یو تله ده د حج او د زکات دپاره نو دا ممکنه ده خو جمهور مفسرین چې کوم طرف ته تللي دي جمهور علما ګڼ علما نو هغوی دې طرف ته تللي دي چې دا تله یوه ده خو دا دومره غټه تله ده چې په دې به د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر اخري انسانه پورې د ټولو تول به کېږي نو په دې باندې به هر قسمه تول کېږي نو د دې وجې نه الله تعالی دلته کې موازین راوړی دی یعنې ګڼې تلې راوړي دا به د ګڼو تلو کار کوي او حضرت سلمان رضی الله عنه دې فرمایي چې دا دومره غټه تله ده چې په دې تله کې ځمکه او اسمان کې دی نو دا به وتلي یعنې ځمکه او اسمان دا چې دواړه په دې تله کې دی که نه نو دا تله به د ځمکه او اسمان وتلي دومره لویه تله ده نو د دې غټوالی چې کوم دی ډېر زیات دی نو د دې وجې نه په دې باندې به هر قسمه اعمال تللی شي او د ټولو خلکو اعمال به پې تللی شي نو د دې وجې نه الله تعالی دلته کې جمع راوړله موازین په ورځ د قیامت په الله رب العزت د هر انسان تول کوي د هر انسان حدیث مبارک کې راځي چې یو فرشته به ولاړي هر کس په دغه ترې د میزان د بوزي او ترې د میزان سره به ودرېږي او چې کله د ده تول وشي د نیکو چابړې دروند شي د ګناهونو چابړې سپک شي دا فرشته به اعلان کوي اواز به کوي چې ای خلکو واورئ د محشر خلکو واورئ پلانکی د پلانکی زوی دا کامیاب شو او داسې کامیاب شو چې دی نه وروستو به ناکامي ورله نه راځي او بیا چې د کم انسان تول سپک شي یعنی نیکۍ سپکې شولې او بدۍ پې زیاتې شولې نو دا فرشته بیا اعلان کوي ای د محشر خلکو واورئ پلانکی د پلانکی زوی شقی او بدبخته شو ناکامه شو داسې ناکامه شو چې دی بیا چېرته چې کوم دی کامیاب نشي دا اعلان به دغه فرشته کوي او چې څوک کامیاب شي د هغې د کامیابۍ اعلان به کوي چې څوک ناکامه شي د هغې د ناکامۍ اعلان به کوي او فرمایي چې دا فرشته به څوک وي دا فرشته به حضرت جبریل علیه السلام دی به اعلان کوي خلکو دغه سخته ورځ باندې به دې اعلان کوي چې پلانګي د پلانګي زوی کامیاب شو او پلانګي د پلانګي زوی دا ناکامه شو اوس دا به اعمال تللی شي کیفیت پیسې څنګه به تللی شي وي دا ممکنه ده چې فرشتو کم نیکۍ لیکلي دي او کمې بدۍ لیکلي دي ځکه چې په دې اوږه باندې هغه فرشته ناست دی چې کومه فرشته نیکۍ لیکي په ګسه اوږه باندې هغه فرشته ناست دی چې کومه بدۍ لیکي نو د دې هغه نیکۍ چې کومې لیکلي هغه به تله د میزان کې کېښودلی شي د دې هغه بدۍ چې کوم د انسان ګړي هغه به هم تله د میزان کې کېښودلی شي نو دی یو صورت دی چې دغه د دې هغه لیکلي شوي رجسټر به کېښودلی شي او ټول به د هغې کولی شي خو جمهور مفسرین دې طرف ته تللي دي هغوی وایي چې د عملونو نه به الله تعالی شکلونه ورکړي جسمونه به وله ورکړي هغه جسمونه به چې کوم دی تللی شي ځکه د قرآن مجید د ډېرو آیاتونو نه او د ډېرو احادیثو نه دا معلومیږي چې دې عملونو نه به الله تعالی جسمونه ورکړي لکه فرمایي چې وجدو ما عملو حاضرا او دوی به عمومي هغه عملونه چې دی کړي هلته حاضر به عمومي نو دې نه معلومیږي چې دا عملونه چې دي به الله تعالی جسم ورکړي او دی به تلی بکی حضرت داود علیه السلام یو پیر د الله تعالی نه تپوس کو چې الله تعالی ما ته تله د میزان وښیه نو الله تعالی چې ورته تله د میزان وښه بېهوش را پرېوت وي دومره غټه وه لکه د مشرق نه تر مغربه پورې د دغې تلې یو چابړې نو دا به د خلکو عملونه چې کوم دی تللی کېږي په ورځ د قیامت باندې
نو چې داوود علیه السلام د الله تعالی نه تپوس وکړو ما د تله وخوړل چې تله ورته بې هوشه راپرېوت چې دا به څنګه ډکېږي وی الله تعالی ورته وفرمیل چې زه د چا نه راضي شم که نه نو په یو کجوره باندې په یو چواره باندې د د ترې دا چابړې چې کوم دی درنو خلک مشران متل کې وي چې الله ښه شي نو پاتې څه شي مطلب دا نه الله خو هر ټایم ښه دی خو چې کله د الله رحم وشي نو الله تعالی ته هېڅ ګران نه دي ټول خلک هسې هم بخلي شي چې کم سے کم د ایمان په حالت کې د دنیا نه تلي حضرت عائشہ رضی الله عنها د نبی علیه السلام تپوس چې د الله پیغمبره تاسو ته په قیامت کې د خپل اهل او عیال یاد وي نو نبی علیه السلام ته وفرمیل چې عائشې درې ځایونه داسې دي درې چې په دې کې به هېڅ چاته هېڅوک یاد نه وي یو تله د میزان چې کله د انسان اعمال تللی شي په دغه ټیم کې به د هېڅوک یاد نه وي تر هغې پورې تر څو پورې چې دا پته ورته نه وي لګېدلې چې زما عملونه ښه اعمال مې درانه شو که بد اعمال مې درانه شو چې تر څو پورې نتیجه نه ده راوتې نو هېڅوک د هېڅ چا غم به نه کوي د تله د میزان په وخت کې یعنې د اعمالو تللو په وخت کې دویم چې کله عملنامې تقسیمیږي عملنامې کله تقسیمیږي په دغه ټیم کې به د هېڅ چا هېڅوک یاد نه وي تر هغې پورې چې معلومه ورته نه شي چې عملنامه راله په ښي لاس راکوي کو په ګس لاس راکوي کو په شا باندې راله عملنامه راکوي نو تر دغه ټیمه پورې به د هېڅ چا هېڅوک یاد نه وي او درېیم پولیس سرات چې تر څو پورې یو کس په پولیس سرات باندې نه دی تېر شوی تر هغې پورې به د هېڅوک یاد نه وي دا درې مقامات دا ډېر زیات سخت نو دې آیات کې الله تعالی تله د میزان او د هغې خبره کوي چې په هېڅ چا باندې به ظلم نه کېږي او دغه تله د میزان کې به هر قسمه اعمال کو واړه وي او کولوي وي دا ټول به تللی شي